ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه السلام. مسلمانان ورونو، من په یو عجیبه بهترین ځای کې راجمع شوي یو جومات دی. په مخ د ځمکې باندې د جومات نه بهترین ځمکه نشته دی، نو جومات ته راجمع شوي. دویم دا چې موږ په دې یو خوشحالۍ کې راغلي یو چې شعائر الله جماعتونه هغه آباد وي او آباد کی، او الله دې آباد ساتي. نو باچا صاحب دې خپل اخلاص ښکاره کړی دی په دشت و بیابان کې داسې یو بهترین جومات جوړ کړی دی. الله دې دی د مشرانو د ټولو دپاره او صدقه جاریه وګرځوي، او دا د هغه اخلاص دی هغه ښکاره کېږي. ما خپله ویمه مفتي صاحب تاسو سره خبرې وکړي، خو هغوی دواړو ما ته حکم وکړ، و زما اواز او سینه دال دي په دې چې زه د خبرو نه یم. یو بادشاه راغی، نو هغه شاعر ډېرې اشعار ورته په خوشحالۍ کې وي. هغه وی یو اختر دی اختر دی اختر دی. ولې یو جمعه ده، بل بادشاه راغلی دی، بل اختر دی. نو دلته مونږ دریو خوشحالو کې راغلی یو. یو ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاسو ورته پښتو کې بعرفات وایي، او ربیع الاول میاشت ربیع سپارلی ته وایي. دنیا ته الله یو سپرلی ورکه، خوشحالي ورکوله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث کو. نو یو هغه خوشحالي ده، بل جمعات د کې عبادت او راتلل او د هغې مونځونه پکې شکر دی. مشر صاحب پکې مونځونه کړي دي، خو بیا باچا صاحب دی الله توفیق ورکړ، دی په نوې نقشه باندې جوړ کو، بهترین یې جوړ کو چې سړی ولاړې مونځ وله خوند ورکوي. نو دویم د جومات خوشحالي ده. او درېیمه خوشحالي کومه ده چې تاسو مونږ الله تعالی په جومات کې یو ځای کړو. دا یو لویه خوشحالي ده چې په نیک مجلس کې هغې کې یو ځای شي. د جمعات په خوشحالۍ کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راتلو دنیا ته یو دنیا خوشحالي مناوي، او پتلوی په دې میاشت کې مسلمان غم مناوي خفي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورونو تاسو ته د زمونږ شاه محمدي ډېر ښکلي اشعار وي، خو لیکن ستاسو د خلو خوند خراب دی.
پوهیږئ نه ناست یئ لکه د ټانګي دورې دیوال ته هم ډډه لګولي لیکن په مطلب نه پوهیږئ ځکه نه پوهیږئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم شفقت امت سره دی او وہ تاسو هغې عقل اریان شرونو اپنے امت پہ جو شفقت ہے شہی عالم کو اتنی شفقت کسی ماں باپ میں دیکھے نہ سنے دا مې په هیڅ پلار هیڅ مور کې نه ولیدلي کوم شفقت چې رسول پاک په خپل امت باندې کړی دی د امت څه شفقت دی د امت څه حال دی د امت دغه حال دی رونو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث بیانېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق بیانېږي داغه سیرت بیانېږي داغه صورت بیانېږي امت ورته خاص توجه سره غوږ نه کیږي دا د امت غفلت دی دا د امت غفلت دی زمونږه خدای دې موږ نه دا غفلت وباسي تاسو یقین وساتئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی موږ ته وایي لقد من الله على المؤمنين تیسر احسان وکړه الله په مؤمنانو باندې اذ بعث فيهم رسولا هغه وخت کې چې راویلېږي دی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث کو انعام وکړه الله تعالی او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو دنیا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې ارشاد کوي وای زه د خپل نیکه دعا یم ابراهیم علیه السلام دعا کوي ربنا وبعث فيهم رسولا الى اخره اے رب اولیږي په دې بلده کې په دې مکه کې هغه رسول اخیری رسول خاتم الانبیاء چې د دینه به تعلیم به ورکوي د کتاب عام امیانو ته تعلیم به ورکوي امیانو ته علماو ته بادشاهانو ته طبیبانو ته ويزکیهم پاکی به د کفر او د شرک نه شاه ولی الله ته وایي دینه تزکیه باطینی مراد تزکیه باطینی به ولا ورکوي یو رسول پاک په دنیا کې پنځه فرقې دي علما دي امیان دي پیران دي بادشاهان دي او طبیبان دي طب نبوي جدا روان دي پنځو فرقو ته الله تعالی یو بشر علیږي چې هغه د تمام ثقلین بادشاہ سید دی بادشاہ دی حتی انسانان سکے زناور برال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړه رسول پاک میں مالک راوخته وی دا اوخ دا وای چې د پما کار ډیر کوي خوراک کم را کوي د بنیانو د پارا د پیریانو د پارا د حیواناتو د پار رحمت دی الله ذکر ارشاد کوي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین معنی لګل تعالی را مگر رحمت د پاره د مخلوقات دی مخلوق د پاره رحمت جنو د پاره رحمت انسو د پاره رحمت دنیا کې رحمت برزخ کې رحمت قیامت کې رحمت نو قیامت کې ګوري په قبر کې یو دا تاسو کې ما تقولو فی حق هذا الرجل هر مسلمان چې کلمه ویلي مسلمان وي هغه دې کې نه خطا کیږي دی وی هو نبینا محمد صلی الله علیه وسلم ډیر عشاق دي ته هغه خوشاليږي چې زموږ ملاقات پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبر کې وشي او په قیامت کې رحمت ترونو ځکه یو لوی حدیث دی دا تمام امتونه څومره بني ادم چې دي د آدم علیه السلام نه پیدا شوي دي در قیامت پورې دا ټول په میدان محشر کې ولاړي او داسې سخت او ګرمي او تنده سختی به نو دی به وایي چې یا دی پلا یا اپلا خو چې د دې میدان نه وځي
راځي آدم علیه السلام د ټولو پلارو چې هغه ته لاړ شو ورته ووو چې یا دې غاړې ته یا غاړې ته خو چې دې ځای نه وځو دومره سخت څومره په دې تکلیف کې به دوره غوسۍ دوره ډوبه څوک به په تکلیف کې در دې پوري څوک به دې پوري خولو کې یعنی تکلیف ته مراد دی هغه تکلیف کې به خولي به بد حال به دقه شان ايش شي بني يفر المرء من اخيه وامه وبنيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤوي ټول به یو بل نه تختی ښه پاغه رس کې نو آدم علیه السلام له چې ورشي ابو ویره دا زما کار نه دی تاسو ټیک ده ټول بني ادم زما الوادي خدا زما کار نه دی ما ته الله ویلو لا تقربا هذه الشجره نو ما غونه خوړلې ده نو ما له حیا راځي د الله نه زه دا نشم ویلې تاسو لاړ شئ آدم ثانی ته نوح علیه السلام ته وایي چې نوح علیه السلام ته وایي هغه به وایي ما د الله نه یو سوال کړو چې نبني من اهلی دا زوی زما د اهل نه دی نو ما دا سوال کړو الله راته وی انه عمل غیر صالح دا ټیک نه دی دا ستا د اهل نه دی نو ما له د الله نه حیا راځي دا د نشم کولی چې زه لاړ شم رب العالمین ته وایم چې حساب کتاب دې شروع شي تاسو لاړ شئ ابراهیم علیه السلام ته وایي ابراهیم علیه السلام له تمام امتونه راشي ورته وایي چې الله نه سوال وکړي چې حساب کتاب دې شروع شي زمونږ بې قوته هلاکیږو تباه کیږو ابراهیم علیه السلام به وایي دې خلکو ماته نسبت کو په دنیا کې ثلاثه کذباتن دا غینه ثلاثه توریاتن مراد دي درې توریې کړې ابراهیم علیه السلام نو مال د الله نه حیا راځي زدا نشم ویلې تاسو لاړ شئ موسی علیه السلام ته چې موسی علیه السلام له ټول راشي نو موسی علیه السلام ورته وایي چې ما په دنیا کې یو سوال کړو د الله نه چې ارنی ذاتک ته ما ته خپل ذات وخیا الله ورته وی جبشا لن تراني هرگز ما نشي لیدې ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا نو دنیا کې الله تعالی نشي لیدې د دې وجنه دا بعد قامت کله موږ ته خدای وقیا الګه د خیر امرو تاسو دل تړاندې سنوي دینو خدای به څنګه ویني ملک نشي لیدې که یو ملک ولید نو کله به پرې دی ښا پیره که ولید بیا د کور نه تختې کنه دا خو مخلوق دی نو ته د خالق سوال څنګه کې دا دهریان چې دا سوالونه کوي قمقلی خدای پاک ورته هدایت نه کوي الله تعالی ورته هدایت نه کوي نو که ته ورته هر څه وای موسی علیہ السلام وای مال د الله نه حیا راځي ځکه ما دنیا کې دا سوال کړو تاسو لاړ شئ عیسی علیہ السلام ته وای عیسی علیہ السلام نه راشي عیسی علیہ السلام وای ودي ظالمان به ما ته چا الله وی چا به ابن الله وی چا برات ثالث ثلاثه وی مال د الله نه حیا راځي زدا نشم ویلې تاسو ټول لاړ شئ رحمت للعالمین ته نو ټول امتونه څومره چې دي دا ټول براشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې الله نه سوال وکړه شفاعت چې الله حساب کتاب شروع کی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم با مقام محمود الله ول تیار کړی دی یو مقام دی رسول پاک وی الله ما لاغه تیار کړی لال بشي الله تبا په سیده باندې پریوزي داسې محامد ورته وخی هغه به وای الله به ورته وی ارفع راسك يا محمد سل توتي سوال کا ودر کوله بشي قبول رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یا الله حساب کتاب ته شروع شي خلق هلاکیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم تبع الله وی ذا تلی د میزان څخه ذا حساب کتاب شروع کیږي دنیا کې رحمت قبر کې رحمت په قیامت کې رحمت ده کنه رونو دنیا کې هم رحمت قبر کې هم رحمت اخرت کې هم رحمت الله دې مونږه تاسو د رحمت للعالمین تابعدار وګرځي او تابعداري رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي لا يؤمن احدكم
مؤمن نه دی یو ستاسو نه کامل مؤمن دی نه ګرځي حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين حتى چې دته محبوب شم ددنا د اولادنا د هر سپلار مور ټول نه زه محبوب شم ورته دی به ال مؤمن کامل ګرځي شکر دې رونو چې د داسې امت کې راغلی یو چې پیغمبران ارمان کوي کاش کی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې ولې ټول امتونه به ال جنت ته ځي چې اول دا امت ورشي ټول دا امت ټول ورشي ال به ټول امتونه نور به جنت ته ځي نو د هغه رحمت للعالمین ارشادات باندې الله مونږه تاسو له د عمل توفیق راکړي رونو دا عمل له چې یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یو مسلمان جماعت جوړ کو د الله د رضا لپاره دله به الله په جنت کې یو بهترین کور بنگله جوړي دا څه بهترینه ولی د جماعت جوړ کړي د الله د رضا لپاره نو الله ورته یو بهترین کور جنت کې بنگله ورکی لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر على بال البشر په خیال کې به هم نتیریږي هغه انعامات رونو د جنت الله دې امت له تیار کړی دي خو الله دې مونږه تاسو کلک کو ساتل کی او الله دې مونږه تاسو له د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو توفیق اتباع زمون نصیب کی دنیا به مخی او اخرت به مخی الله تعالی دې مونږه تاسو نه رضا شي رونو په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت خلق پر خود دې تر کړه دې بالکل نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي من احیا سنتي عند فساد امتي چا چې ژوندې کې یو سنت زما یعنی د پاغه سنت عمل وکړو عند فساد امتي پنځ د فساد د امت تر کړه دې نه کوي بد پی لګی ځان ورتا او دغه سنت کوي فلو اجر 100 شهید دل اجر د صلو شهیدانو دی نو صل شهیدان به ته کول شي نه کشمیر ته بتلی شي نه جتلې ته کلی کې نه جتلې خواتنو کلی کې جمعات ته نه دیو کشمیر ته به کسان به وجنیو ته بیا غازی کیږي او شهیدان بکې دلته کلی کې نه جتلې ولته بلال شي او په یو سنت تاسو ته هغه ملاویږي چې یو سنت تاسو ژوندې کې هغه آسان سنت دی یو آسان سنت چې نه دا د رسول پاک سنت دی د دې وجه نه به دا زکو آسان سنت الدین سهل دین آسان دی آسان سنت دی خدای دې موږ له پټولو سنت باندې د عمل توفیق راکړي رونو نو دل اجر د سلو شهیدانو دی ولی سلو شهیدانو اجر ولا ملاویږي د په سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عمل وکړه دا مونږ چې ناسیو دا هم په سنت باندې عمل دی کدا جمعه جوړي دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وا مدینه شریفه ته چې اول جمعه ته جوړ کړونو او چې کم جمعهونه جوړيږي رسول الله صلی الله علیه وسلم نقشه یې خدا او الله ورته په ابراهيم عليه السلام نقشه کې خدا ابراهيم عليه السلام دا خانه کعبه اوله جوړه شو خانه کعبه نه دا باندې شو کې دا چپری مپری غټو نه پاتې شي کنه نو ملک ته وی دا ونولا نو ملک واغسل وینوستل او چې کوم ځای ته داغه غ چپره ضرر رسیدلې الته به جمعه جوړیږي خان بدلته امر رسیدلو بادشاہ صاحب دی الله منتخب کړل دلته کې جمعه جوړ کو چې کوم ځای ته غ بسره رسید د غر په سر دی ولینی الته به جوړیږي تعلق ټول خانه کعبه سره دی تعلق ټول هغه لین دی هغه مسلمانان راجم شي جمعه جوړ کی او تعلق سره خانه کعبه سره دی دا الله تعالی په تاسو په منګ باندې خصوصا زمون په دې علاقه په دې دی باندې ډیر لوی رحمت کله کله ګورم زه پنجاب په لجور چې مې جمعه جوړي او په دویم چت کې جوړي دویم چت کې کته چت وېدا
فائدہ ته اخلي او برشت کې جوړ کې بوډا سره کم ځای برکته شي نو زما مېره کته جمعات ګوري وې بره مو ګوري او شکر دې زموږ خلک ټول کته جوړي بوډا ته مسانی وړو کې ته مسانی لوی ته مسانی قیمتي زمکم ورکی خو دغه زمکه قیمتي شو او دا په قیامت کې په څه پیژنې دی قیامت کې با چې دا جمعاتونه کم ځای وي کنه لکه دا جمعات دې کې موږ کېږي هر جمعات کې موږ کېږي نو دا زمکه به خو هواري لا ترى فيها عوجا ولا امتا اواره به خو دغه ځای نه نورونه پورته کی نور انوارات به پورته کیږي دا مسلمانان با دا وی دلته جمعاتو هغه ځای جمعاتو دغه جمعاتو هغه انوارات با د پورته کیږي دا تاسو دې شي دی لګوي جمعات تر راځي د دې اثر د دې هغه فائدہ برکت تاسو ته الله په قیامت کې خي خدای دې موږ ټول له توفیق راکړي او الله دې دا د ستاسو دا کله خو منتخب کله دی په ثوابای کې نه په ټوله علاقه کې او امن پکې دی دا د مشرانو برکات دي ور په مامیاړي راي کې قتل نشته دشمنی نشته دی خفګانونه نشته دا د توجنه دا د اکابرو دا چې کوم خخ دي هغه لوی خلکو اګه ژوند دي دا هم لوی خلک دي دا د برکات دي تاسو له الله تعالی امن درکړي دي او د امن سوال ابراهيم عليه السلام اول کړی دی رب اجعل هذا بلدا امنا اے الله وګرځي دا بلد امنا د امن لوی شی دی رونو په ټول علاقه کې وګوري په میا ډیرای کې ولې دا امن دی دا د اولیاء او برکات دي دا د اولیاء او برکات دي الله دې قائم دائم ساتي او تاسو موږ له الله تعالی په دین باندې صحیح عمل توفیق راکړي او د بادشاہ صاحب عمر کې دی الله برکت واچي دا خود تاسو ویني مون هم راځو تاسو هم لا خلک ویني یو وښوي چې راځي د هر چا د تسلی خبره کوي هر چا ته فائدہ رسي هر چا ته د خیر خبره کوي الله تعالی دا الله منتخب کړي وی حکمت محض اگر لطف جهان آفرین خاص کند بنده مصلحت عام را الله په علاقه کې په کلی کې یو کس منتخب کی د مصلحت د عام خلکو د فائدې لپاره الله دې عمرونو کې برکات واچي دې الواد دې الله کامیاب ساتي الله دې موږ ټول له خیر راکړي استقامت دې الله نصیب کړي تاسو موږ له الله په سنت باندې د عمل توفیق راکړي رونو قصو کوي اراده وکړي چې یره کم سنت دي د رسول پاک ټول تاسو پیژنئ ښا زبر تسوام تاسو ټول پیژنئ کم مونږ کې کمې ده ولې کمې ده ولې مونږ کافر پسې روان یو کافر مثال خود خر ده نو ته خر پسې رواني او انسان پسې نه روانيږي الله دې مونږه تاسو لا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د تلو توفیق راکړي الله راتوي لكم في رسول الله اسوه حسنه تاسو له رسول پاک کې پیروي خسته هغه ته په هر اړخ داسي ژوند د انسان په هر وړوکواله ځواني بوډاواله ژوند مرګ گاوان لوی وړوکه چې داغه بیان نه کړي حتی او ما ملکت ایمانکم قرآن درته وی زناورو باندې ته ظلم مکوي مریانو باندې ظلم مکوي دوره بیان راته الله کړی خو خدای دې مونږه تاسو له د قرآن سره مینه پیدا کی او د سنت او د رسول پاک دې الله مونږ تابعدار کی بس درونو دا څو خبرې مې دي محبت د وجه نه وکړي نور تاسو ته تقریر کو سانډه تر باب قبول دي نو سانډه ته سره رباب غږی سانډه پر رباب څه پويږي وې کنه تاسو غړړې لګولي بیغما وې نه د سنتو خیال ساتي نه د قران لیاد ساتي چې راشي دا قران یو کتاب دی الله را لګړې دی موږ نه به تاسو کوي چې دا خو وی ګورو ځان به پویو کو مواهب الرحمن تفسیر دی هغه وی دومره زبان عربي هر مسلمان چې په سلیسه معنا د قران پويږي نو موږ نه پوي نو په کار دی او کال دوه ولا ورکه کنه الله تعالی دې ساز او مینا
او زمونږ قرآن سره رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا پیدا کی او الله دې مونږه تاسو له دا الله ستره دې ژوند رونو دا الله ستره دې ژوند ګوره دا سنبال کوي وخت له الله درکړی دی زه به مرمان کوم تاسو به مرمان کوئ ښه بیا هغه وخت نه کېږي ښه دا هغه وخت بیا نه کېږي اوس له الله وخت درکړی دی دا خپل ژوند قیمتي کوي په ذکر سره په قرآن سره په عباداتو سره په سنتو د رسول پاک او درود شریف ځان سره ډیر وایي الله دې مونږه تاسو ټولو له توفیق راکړي تاسو راغلي په دې خوشحالۍ کې او من به بادشاہ ته دعا کوو تاسو مرته دعا کوئ الله دې عمر کې برکات واچي الله تعالی دې بچي کامیاب کی الله تعالی دې دا کړي آباد ساتي الله دې د هر فتنو گمراهو نه بچو ساتي او الله تعالی دې موږ ټول له استقامت نصیب کی دا څو خبرې مې وکړې خفه کېږئ ما د خبرو نوم یقین ساتي خدا دې هغه دعاګانې وي د دې اجازت نه اجازت کې او برکتي اوس به مفتی صاحب تاسو ته څه خبرې وکړي بیا ورته دعا وکړي الله دې عمر کې برکات واچي بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم علماء کرام محترم مسلمانان ورونو لکه څنګه چې سابق صاحب دامت برکاتهم ہوئے چې د خوشحالۍ موقع ده ځکه چې جماعت هم جوړ شوی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت میاشت هم ده ربیع فی ربیع فی ربیعی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیدا شوی